बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रानू को तुनको 25 जनवरी बांधे चे द सवाबे छोड़ा लाहौर ताणे पे हदूद कोंडा के सखर और जुम वजल शिविव और यो जनाना और द्रे माशुमान पके जख्मियान शिविव दा यो अनट्रेस केसो दा केस पुलिस ट्रेस करे दे वजह चे कमर राउते दानो आगा तकरीबन द नन्ना दियार लस्काल उड़ान दे द द्रेव कतलूनो बदला कि दा कसान मड़ शिवी थी दे केस की पुलिस कार्रवाई करे द दो मुलजिमान पदे की गिरफ्तार करी थी د دې واقعي ټول تفصیل به در کوم چیرې نن دیار لس کاله پهله درې مړي په څه وجه باندې شوي دا دوه مړي او څلور زخمیان پکې اوس نور په څه وجه دا چې تاسو واورئ تاسو به حیران شئ چې دا ټوله دښمني صرف د یو ګډ نه شروع شوې ده د یو ګډ په سر کې تر اوسه پورې 15 کسان مړه شو او څلور چې کوم دي هغه پکې زخمیان دي الله دې پکې باقي خیر پېښ کړي د دې واقعي ډیټیل صدا سي دی چې د چوټا لاهور تانه ایس ایچ او د الطاف خان دا غي وینا دا چیرې په 6 جنوري 2026 باندې دي ته اطلاع ملو شو چیرې د ثوابه کونډا په علاقې کې په یو پول شانتي کور دی د پټو په منځ کې پاره کې ډزې شوې دي او مړې شوې دي دی وی کله چې زرا لمانو التدولا شونه پراتو یو جمعه فکر نو میکاسو او بل د زومو عبدالرحمن دا دواړه مړو او د عبدالرحمن خزا او د عبدالرحمن درې بچی سمیره بیبي زیشان او یو بل ماشوم چې کم دی دا دریوانه زخمیانو پولیس وی دی لاشونه چې کم دی هغه چت کل د پوسټمارټم د پاره ولېګل او ماشومان چې کم دی هغه د علاج د پاره هسپتال ته بوتلل د دې عبدالرحمن مقتول خزي پولیس له بیان ورکو چې یاره د ته پته نشته چې دا کم غسراغلی وډه کړي دي خودونه ورته پته چې یو سړی دوه ورځې وړاندې رالو مونږ له روټۍ راوړه بیا په یو ورځ راونړه بیا بل ورځ روټۍ راوړه چې په بل ورځ باندې رالو نو یو سره تبرو او یو سره تماچا وه وی پهله زما د خاون عبدالرحمن ویشتو بیا زما پلار جمعه فقیر ویشتو بیا په مونږ ډزیو کې دا زنانه او درې بچي زخمیان شو د زنانه خاون او پلار چې کوم دی هغه په دې کیس کې مړه شوي پولیس وی دا خلک چې کوم دي دا اصل کې د اپر دیرو د مقتولین او زخمیان چې کوم اکثر دی په اوړي کې په اپر دیر کې خپل ژوند کوي په خپل کلی کې خو بیا چې جمی کې د ډیره زیات یخنی وي نو بیا دی خو د زموږ د علاقو طرف تراشي ثوابه تا مردان ته 400 نو خارته او دلته اکثر بیا دی په پټو کې کارونه کوي خلکو له فصلونه ساتي نو دیم دغه سی په یو د پټو په منځ کې داسې یو شپول په شانتي یو کور ډیر اجازه پاږي کې دی خپل گزاران کولو خو چې کله بیا دی د مړی او شنو وې دی اچا باندې داونه کنه وې دی عبدالرحمن مقتول د خزه پر راپورټ باندې پولیس د معلومو کسانو خلاف اف ای آر درج کو او تفتیش شروع کو وی بیا دی ډډ باډیز چې کوم دی خپل کلی اپر دیر کومراټ ته وړل دی وی موږ چې کله تفتیش شروع کو الطاف خان وی د ځان سره د تانه چې کوم انویسټیګیشن اس ایچ او د اور ډبل ای چې موږ ته ویو زاید خان وی هغه هم ځان سره واغشته بل سب انسپکټر د نور اسلام خان وی دی هم ځان سره کل او موږ لاړو بر اپر دیر ته چیرې تفتیش کو چې د دې خلکو الته خو تنازع نه ده شوی یا مخکې چا سره دښمنی خو نه ده پاتې پولیس وی کله چې دی بیا معلومات وکړ نو پته ولګېده چې یاره دا اوس کم جمعه فقیر عبدالرحمن مړ دی د دې فیملی باندې مخکې په 2013 کې د دریو مړو دعوه شوې وه او هغه کیس چې کوم دی اوس پورې د دې روانو پولیس وی بیا دی نور مزید معلومات وکړ او د خلکو ته داسې شواهد کې غوښتل نو بیا د عبدالرحمن خزه چې کوم د هغې عدالت کې په ملزمانو باندې دعوه وکړه چې یاره زموږ 2013 کې زموږ د فیملی چا سره داسې دښمني پاتې شوې وه پاږي کې د مخالف فریق نه درې کسان وړو نو هغه بدلا غشتو د پاره اوس هغه خلک راغلي د ډزې کړي دي او جمعه فقیر مو وجلې دي او عبدالرحمن مو وجلې دي پولیس بیا کاروایی کړي د دوه ملزمان چې کم دي هغه گرفتار کړي دي د حواله سره د نور اسلام خان چې کم دي د تفتیشي افسر دی ای سره چې ما خبرې شو نو ایته مو وی چې را د ملزمانو په خپل بیان کې سوي دي نو هغه د وی چې یاره په 2013 کې دا چې اوس کوم ملزمان دي د بخیر دي چې کوم دی وي دی ګډې سری نو په 2013 کې دی په اپر دیر کې ګډې سرولې نو دغه علاقې چې کوم خلکو د عبدالرحمن دی فیملی وی هغه دی سره یو ګډ باندې تناظر راغلی و دی بخیر دی فیملی په الزام لګول چې تاسو زموږ ګډ حلال کړی دی په دې باندې د دې خلکو کې جنگ جګړه شوی و بیا په هغه ټایم کې دی کې جرګم شوی و وای چې کله جرګه وشوه نو په هغه جرګه کې بیا دی لګي شو مطلب دا د کوم اوس ماته استاد کو فضل شیر د دې فضل شیر دی طرف نه درې کسان مړه شو او دا غ درې مړو داوا چې کوم دا غ د عبدالرحمن دی په فیملی باندې شوی و
نو هغه کسان دی پسې ګرځېدل. نو د فضل شیر پولیس ته خپل بیان کې ویلي دي چې دی بدل اغشتو د پاره رالل او دا جمعه فقیری مو ویشتو او د عبدالرحمن چې کوم دی د مو ویشتو او دا نور پکې وي مونږ ویشتل نه خو دا په خلاصي کې مونږ نو لګېدل زخمیان شوي. پولیس وایي دا دوه ملزمان فضل شیر او د ضرور گرفتار دي او د یو ملزم پاتې دغه د گرفتارۍ دپاره چاپې وهل شروع دي. خو څنګه چې ما تاسو ته وویل نو پولیس وایي چې دې ته په تفتیش کې دا پته لګېدلې ده چې دا تنازع صرف د یو ګډ د الالونو شروع شوې وه. اوسه پورې پکې 15 کسان مړه شو او دغه 4 زخمیان دي. الله دې وکړي چې په موږ پښتنو کې لږ شعور پیدا شي او لږ صبر په موږ کې پیدا شي.